ایرون یو خبره ده دا په غلا دا بچی ګوري د مور او پلار بلد کړي اسنګه ادا یو ځلې چې ته پردې خشاک راوړو او یا سپیا کې راوړه او یا چاکوي کور ته رادن نه که او تا ورته وي بچي دا کم ځای یاره دا د پلانکي دیوال نه را پرېوته او مضبوط څه څپېله چې دا مور وباسي چې دیوال نه را پرېوته سپیا که تا ولې راوړه کور ته دا چاکو کم ځای ابه دروغ درته وي دا مې لاره کې ومونته وش هغه ځای کې واپس کېده ما له کور ته مه راوړه تا څه خیال دی دا بچې به بیا کور ته د غلا شی راوړي خو چې ته ورته وایې شوبه بچې نن خو خاوند ته وایې زوی خو دې نن خشاک راوړی دی نن خو یې سپیا کې راوړی نن خو دې زوی ګوره لار کې چاکو مونته هغه مونتینی پردې را پټ کړي هغه ډاډه شي چې په دې کار خو مې مور او پلار خوشحالېږي نو سبا د دیوال نه له سپیا کې نورې راغورځوي سبا پردې خشاک نور هم ریبي سبا پردې شوتل هم ریبي سبا پردې جیبونه هم وایي کم ځای ته به رسي خبره به کم ځای ته رسي دقسې مثال دی یو سړی یو هلک و دغسې مور غلا به یې کوله راوړه به یې مور به ورته غږ نه کوه به خوشحاله به وه بیا به یې غلا رو لاول یو شی راوړه بیا د 2 روپو شی بیا د 4 بیا د 5 بیا د 6 اخره کې ترې ډاکو جوړ شو مور پلار به ورته خوشحاله داسې به ورته مور پلار خوشحاله و بلکې مور به ورته خوشحاله وه بچې مې نر دی تکړه دي څیزونه راوړي هغه ډاکو شو غل شو اخر کې په غلا کې یو ځای کې قتل شو قتل یې وکړو ګیر شو ګرفتار شو قاضي ته پیش شو قاضي پې د پانسۍ حکم وکړو دا پانسۍ کې چې دې کله دا پانسۍ ګاټ کې سړی بند شي نو دله بیا په دې خیري وخت کې د ده نه تپوس کوي که څه وصیت دی چې هغه دله پوره کړي وایي ستا څه وصیت دی وایي زما دا وصیت دی چې زما مور لږه ماله راولې او زه د مور سره خیري ملاقات کوم یو 2 خبرې ورته کوم ډېره ښه ده د پانسۍ ګاټ لیوله مور راوسته چې راوسته وایي دا بچی دی مور ورته جاړي او په سر یې ورته ریخې بچیه او دا به زه څه کومه پلان کې مور دلته راشه تا ته یو غوږ کې پټ غوندې وصیت کوم هله وایه بچې څه دي چې دا غوږ یې ورنږدې که نو په غاښونو کې دې غوږ راونیوه او داسې مضبوطې چغې د مور نه وویسته چې غوږ یې په دا خوله کې جدا کړ پولیس والا رالل او خلاصۍ مور دې ده مور دې ده مور دې پرېږده پرېږده خو چې هغه تر څو پرېښوده نو غوږ یې دې شو کولی و وایي دا د دې مور د لاسه په لومبۍ ورځ چې ما د غلا شی راوړو دې ما نه څپېړی ایستې وه نو ما نه به دا ډاکو قاتل نه جوړېده دا راته خوشحاله شو نو زه ډاډه شوم نو بیا راته خوشحاله ما ته اوس سر مخ وې پکار چې تا مخکې پانسي کړم او زه درپسې وروسته پانسي شم دا د آخرت مثال هم دی دا خو دنیا کې مثال دی دا د آخرت مثال